نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه
انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو او کشرانو د الله رب العزت ډیر لوی فضل او کرم او احسان دی چې د څه وخت دپاره الله پاک د خپل دین په نسبت سره په دې خپل کور کې په دې جامع مسجد کې یو ځای کړو. تاسو مخکې د دې اجتماع او د دې پروګرام سبب او باعث واورئ چې یو څو ورځې وړاندې په دې مسجد کې یو عظیمه اجتماع وه په دې انبار کې چې زمون مشر ورور مولانا امداد الله صاحب مد ظله العالی چې یو بهترین مفسر او محدث د قرآن دی هغه درس تکمیل ته رسولی و کوم چې د دوی والد محترم صاحب رحمت الله علینا نیمګړی پاتې شوی هغه درس دوی تکمیل ته ورسو د هغې ختم په یو ډېر ښکلي انداز شوی چې ډېر خلک مسلمانان علما طلبا په یې کې شریک شوي. نن بیا د سر نه د قرآن عظیم د درس افتتاح ده چې دا درس به انشاءالله زمون ورور زمون مشر حضرت العلامه شیخ القرآن والحدیث مولانا امداد الله صاحب مد ظله العالی شروع کوي. د دې حکم مشر ورور چې کشر ورور ته حکم وکړي نو د هغې کار دی چې هغه مني. نو د دې حکم د حکم د تعمیل په بنیاد زه د یو څو خبرو دپاره حاضر شوی یم او انشاءالله مستقل درس به سبا نه دی شروع کوي. ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده دا درس دا یوازې د مولانا صاحب نه دی دا د دې ټول کلي او د دې ټولې محلې شریک درس دی دې ته اجتماعي درس وایي بلکې صرف دا نارینه نه زه خبر شوم چې الحمدلله د دې ملګرو په زړه کې یو مینه ده یو جذبه ده چې د هغې تورسرو د هغې خویندو میندو چې په کورونو کې ناستې دي د هغې غم او فکر ورسره و د درس د شروع نه مخکې لوډسپیکر ډېرې برابرې کړئ چې کورونو کې زموږ خویندې میندې مه واوري. نو د دې موقع نه پیدا غوښتل غواړي چې موږ د دې درس ټیم دپاره خپل ځان را رسوو او ښه په پابندۍ باندې په دې کې کښېنو. دومره اوږد درس به هم نه وي داسې زموږ د مشاغلو ټیم به هم نه وي هغه ټیم به درسي چې مطلب موږ به د خپلو دنیوي کارونو نه فارغ شوي یو ماسخوتن وي نو چې موږ د ورځې خپل ځان له د دنیا کارونه وکړو نو دا قرآن عظیم په درس کې به ماسخوتن کښېنو د دې لپاره چې دنیا هم الله ښایسته کړي دې کې به الله موږ له خیر او برکت واچوي او آخرت به زموږ ښایسته شي. دا چېرته پړه کې را نه والی چې ګینې موږ خو درس وکړو خلاص شو او بس چوټي شوه په دې کې چوټي نه وي دا چې تر څو پورې زموږ په بدن کې ساه ده دا اراده وکړي چې انشاءالله دا قرآن به پرېږدو نه او که دا په یو پیرو باندې کار کېده نو زموږ نه مخکې به د مولانا صاحب چوټي راغلې وه چې څو ځله د قرآن عظیم تکمیل ته ورسوه. د
دوی والد صاحب رحمت الله علیه هغه به ریټایر شوی چوټي به کړې وه زموږ مشایخ رحمهم الله خصوصا شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه هغه به بس کړو چې ما خو ټول رمضان کې قرآن خلاصوم امام الانبیاء محمد رسول الله ته به الله ویلي چې نبي به ستا خپله غاړه خلاصه کړه نور په آرام کښېنه نه تر څو چې د انسان په بدن کې ساه ده نو چوټي نشته د یو عبادت چوټي ما نشته قرآن عظیم کې الله خپل نبي ته وایي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اے زمان نبی عبادت کوا در رستا تردی چی راشی تا تمرگ چی مرگ ندے راغلے نو چوٹی بالکل نشتا دے وعبد ربک قرآن یو خاص تکه یاد تکه چې دا عمل تر مرګه کوه بس کم شی چې په عبادت کې دی نو هغه عبادت پکې د خپل رب تر دې چې تعالی مرګ نه راغلی مز تر مرګه دی روزه تر مرګه ده اصله کنه یو سړی به داسې چې هغه به دیش کاله روزې نیولي نو بل سړی به شپېته کاله روزې نیولي یو سړی به دیش کاله لمونځونه کړي بل به شپېته کاله کړي یو به دیش کاله د قرآن درس کړی نو بل به شپېته کاله کړي د دې دا مطلب نه دی چې هغه دېرشو کلونو والا ګناهګار دی شپېتو هغه به ګناهګار نه وي توجه دېرشو کلونو والا که په دېرشتم کال باندې وفات شوی دی نو دله به الله دته د ټول عمر هغه اجر او ثواب ورکوي شپېتو کلونو والا که شپېتم کال باندې وفات شوی دی دله به الله دته د عمر مطابق اجر او ثواب ورکوي چې پرېښی نه یې په مرګ پاتې شوی او یو نقطه درته وایم توجه کوه غیر خلق چې دي بې مذهبه خلق چې دي کافر خلق چې دي هغه اعتراض کوي وایي تاسو وایئ چې الله ظلم نه کوي اصله قرآن وایي الله هېڅکله ظلم نه کوي تاسو وایئ چې الله پاک هېچا سره ظلم نه کوي صحیح شوه او بیا تاسو وایئ چې دا کافر به ټول عمر په جهنم کې پروت وي داسې ده که کافر به جهنم کې همیشه که راوځي به دی زمونږ عقیده څه ده همیشه به کافر په جهنم کې 100 کاله باندې کار نه کېږي 1000 کاله باندې نه کېږي بس چې زندګي ده نو په جهنم کې ده او هغه زندګي ده نه ختمېدو ده نو قانون دا دی چې چا څومره جرم کړی د هغې مطابق سزا میلاو شي عقل دا غواړي چې کافر کفر کړی دی نو مطلب چې عمر یې 100 کاله نو 100 کاله کفر کړی دی نو عقل دا تقاضا ده چې دله دې الله په جهنم کې سزا د 100 کالو ورکړي اخوا خو د کفر کړی نه دی ځکه چې عمر یې نه نو ولې د ټول عمر سزا میلاویږي یو مومن یو مسلمان 100 کاله یا 50 کاله یا 80 کاله د رب عبادت کړی دی جنت ټول عمر دی عقل خدا غواړي چې د عمل عمره دله جنت میلاو شي 80 کاله د جنت کې بیا خپل سړی دا څنګه چل علماء کرام وایي چې نه نه کافر 100 کاله کفر کړی دی خدا غي اراده دا وه چې زه به ټول عمر کافر یما که عمر یې ختم شوی نه وی که 1000 کاله عمر وی نو 1000 کاله به هم د کفر کې تېرول که 10,000 کاله عمر وی
اراده دا وه چې دغې کې هم دی د کفر نه نه واپس کېده د عمر تر آخره پورې اراده د کفر وه نو سزا من جنس العمل ده هغه زندګي خو ختمیږي نه نو ټولې زندګۍ متعلق به الله دله د کفر سزا ورکوي مؤمن چې دی د هغې اراده ده زه به ټول عمر د رب عبادت کومه زه به په دې کې چوټي نه کومه زه به دا پرېږدمه نه تر څو چې زما بدن کې ساه ده نو دله الله پاک د ده د نیت مطابق بدله ورکړه ولې که د ده 200 کاله عمر وی نو 200 کاله به د رب عبادت کو او که په زرونو کاله وی نو زرونو کاله به د رب عبادت کو نو الله وی بنده تا خو عبادت نه دی پرېښی ما تاله مرګ راوسته ما درنه پاتې کړه اوس د دې بدله دا ده چې تاله به زه ټول عمر جنت درکومه ځکه چې هلته خو مرګ شته دی نه نو همیشه به په جنت کې اوسېږي نو خبره مې دا کوله مسلمانانو عبادت کې چوټي نه او په نفلي عبادتونو کې بهترین عبادت چې دی هغه قرآن دی نو د مرګ نه مخکې چوټي به نه اخلو پوهېږئ په خبره د مرګ نه مخکې چوټي به نه اخلو تر څو چې قرآن نه درځي قرآن یادوئ قرآن وایي ختموئ بیا شروع کوئ بیا ختموئ بیا شروع کوئ او کله چې یاد شو په قرآن پوه شوئ نو بیا هم ګورئ خاموش مه کښېنه چې ما یاد کړه بیا به دا بل ته رسوئ بیا به دا بل ته رسوئ څه زندګي په طالبګیرۍ کې تېره کا څه زندګۍ په استاذۍ کې تېره کا خو د قرآن په خدمت کې دا خپل ژوند تېر کا او که زه تاسو ته مثال ویم توجه ده د خپلو علماو ته وګورئ مخکې مشر مولانا صاحب مولانا مرزا ګل صاحب رحمت الله علیه اول د قرآن په زده کړې پسې طالبګیري یو شیخ سره تلی بل شیخ سره تلی یو استاد سره تلی بل استاد سره تلی طالب په تن د قرآن عظیم د زده کړې لپاره قرآن یې یاد کړ چې یاد یې کړ نو بیا په خپل کور کې نه دی کېناستلی بیا په خپل کاروبار کې نه دی لګېدلی تاسو نه تپوس کوم ستاسو د جومات کې څو کاله د الله د دین خدمت کړی دی څو کاله کړی دی 55 کال 55 کلونه الله 55 سال لوی زندگی ده دې کې چوټي نه ده کړې ډېر شاګردان به داسې وي چې څوک به میاشت کېناستلي څوک به کال کېناستلي څوک به یو درس کې کېناستلي خو هغه وی الله که څوک کیني او که نه کیني زه ستا د رضا دپاره بیانومه الله زه به دا قرآن بیانومه تر څو چې ما خپله زندګي په دې کې ختمه کړې نه وي نو د هغې نه بعد مولانا صاحب د هغه زوی مولانا امدادالله صاحب مد ظله العالي اول د طالبګیرۍ زمانه قرآن عظیم په زده کړې پسې ګرځېده کله چې قرآن زده کړی دی نو چې چېرته موقع میلاویږي ستاسو په دې انبار کې بټلاسو کې زیده کې په کوټه کې مختلف اطرافو علاقو کې چې چېرته د دین تږي دي نو هغې په هغې باندې سیراب کوي او بیا اراده دا ده چې انشاءالله تر مرګه پورې به دا کاري او خپل زوی بېله علم ته ورکړی دقه شانه کار به موږ کوو خلک وایي که لنډیه په لوړه باندې ودرېږه اوچت ځای باندې ودرېږه چې مشران دې څه کوي نو مخکې شانه کوه صحیح ده دا زموږ د دین مشران دي دوی ته وګورئ د دوی نه عبرت والی څنګه چې د دوی حرکت دی دقه شانه کوئ الله اکبر دا زګینه چې قرآن خلاص شو نو بس زموږ غاړه خلاصه شوه چې نه دی یاد شوی نو بیا شروع که بیا یاد نه شو نو بیا شروع که او چې کله یاد شو اوس دا ځان سره مه ساته دا نورو ته ورسوه مونږ خو لاره کې چې یاد وکړه نو یاد کړه ملا نه دی او مونږ وایو چوټي ده څنګه چوټي ده چوټي پکې نشته ښه تر څو چې ساده انشاءالله دا کوشش وکړو
چې هغه قرآن لولي د قرآن تلاوت کوي ایمان هم پکې دی او د قرآن لوستونکی هم دی. الله دې موږ داسې مؤمنان جوړ کړي. هغه مؤمن چې هغه مؤمن دی او هغه قرآن عظیم لولي د هغه مثال په شان د اترنج دی. هغه اترنج یا اترنج چې هغه ډېر مزېدار شی دی. ریحها طیب وطعمها طیب چې خوشبویي ترې اخلې نو هغه هم ډېره مزېداره ده او چې کله یې کټ کړې او خورې نو خوند یې هم ډېر مزېدار دی. دننه او بار بلکل خوږ او مزېدار دی. هغه مؤمن چې هغه مؤمن دی لیکن قرآن نه وایي د هغه مثال لکه د کجوري دی. خوند یې ډېر خوږ دی چې خورې خو بوی یې بلکل نشته دی. بوی یې بلکل په بل چا نه ورځي. نو معنا څه ده؟ هغه مؤمن چې هغه قرآن خوان دی باطن یې هم صفا دی ظاهر یې هم صفا دی. خپل هم چې دی نو خوږ دی پیدامند دی نور هم ترې پیدې اخلي. او هغه مؤمن چې هغه قرآن نه وایي مؤمن دی خو قرآن نه وایي نو ټیک دی چې په خپله خوږ دی خو بل څوک دا خوږوالی ترې نشي اخیستی. بل څوک دې څه پیدا نشي اخیستی. هغه منافق یا فاجر حدیث کې دواړه الفاظ راځي. مثل الفاجر کله مثل المنافق. منافق یا فاجر سړی چې دی منافق او فاجر لیکن قرآن ته ناست دی او قرآن وایي د هغه مثال دی په شان د ریحانه دی کمثل الریحانه په شان د کشمالو باندې. کشمالو پېژنئ؟ دا یو مزېدار خوشبویدار ونه ده بوټی دی خو دا داسې دی چې بوی یې ډېر مزېدار دی ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی لیکن دننه یې که څکې نو ډېر ګنده او ډېر پلیت تریخ شی دی. سړی نشي خوړلی. کشمالو بوټی تریخ دی. نو دا مؤمن چې دی دننه چونکې فاجر دی فاسق دی منافق دی عمل یې صحیح نه دی نو په خپله تریخ دی خو بل دپاره خوشبویي ده. بل دپاره څه ده؟ بل دپاره خوشبویي ده. دا قاري صاحب دا مولوي صاحب چې هغه خدای نه خواسته بې عمله دی بدکار فاجر فاسق دی خپله خو یې پته نه لګي خو تا له خو بیا هم خیر در رسوي. او هغه فاجر یا هغه منافق چې هغه منافق دی یا فاجر دی او قرآن ته هم نه کېږي د هغه مثال په شان د کمثل الحنظله په شان د مړغونې باندې دی. مړغونې پېژنئ؟ دا یو تریخ شی دی چې دې وخوړه نو واپس دې ورته یې کړی نو بس ګزاره دې نه کېږي. چې بوی یې نشته بوی که دی نو هغه هم په سړي بد لګي او خوند یې هم ډېر تریخ دی او ډېر ناکاره دی. ګوره دا رسول الله د خلقو د پوهولو دپاره مثال بیان کړه نو د ټولو نه ښایسته مثال څه لکه اترج یا اترنج چې هغه دننه هم ښایسته دی مزېدار دی بار یې خوشبویي ده. اے مسلمانانو ټول د یو آدم علیه السلام اولاد یو د یو حوا رضی الله تعالی عنها اولاد یو. الله اکبر ټول انسانان یو خو په دې ټولو کې بهتر کوم یو دی چې کوم قرآن وایي او ایمان پکې دی. یاده شو مثلا راځئ چې ځان په دې بهترو خلکو کې راولو. الله دې موږ په دې بهترو خلکو کې راولو. او زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې مسلمانانو دنیا کې خو موږ دا زور لګولی دی یو د بل نه ځان مخکې کوو یو د بل نه ځان مخکې کوو. موږ وایو چې د دې بل نه زه بهتر شمه. راځئ حسد مه کوئ خو دین کې د یو بل نه ځان مخکې کوئ دین کې د یو بل نه ځان بهتر کوئ. په دین کې په ټولو کې بهتر څوک دی؟ خیال دی خبرې ته. په دین کې په ټولو کې بهتر څوک دی؟ نو دا یاد وساتئ زه ورته بهتر نه یم زه مبالغه نه کوم. دا خبره د محمد رسول الله ده. وایه شابه صلی الله علیه وسلم. بخاري شریف حدیث دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو ټولو کې بهتر انسان هغه دی چې چا قرآن عظیم زده که او بل ته وښوده. نو راځئ چې
ځان په دې ښو خلکو کې راولو، ځان په بهترو خلکو کې راولو. شاه به په ایمان یې وایم چې محمد رسول الله وایي چې تاسو کې بهتر هغه دی چې څوک قرآن زده کوي او بل ته یې ښیي. په ایمان یې وایه چې دا بهتر دي او که نه دي. بهتر وایي که به نه وي؟ نبي علیه السلام دروغ نه وایي، نبي علیه السلام مبالغه نه ده کړې، نبي علیه السلام چا سره توکه نه ده کړې. هغه خو دا حدیث دې دپاره وی چې زما امت ځان په دې بهترو خلکو کې راولي. نو ای مسلمانانو راځئ چې ځان په دغې خلکو کې راولو. د ټولو خلکو نه بهتر هغه دي چې هغه د قرآن عظیم په درس کې کېږي په دې خیال چې زه قرآن یادومه. دا په ټولو طالبانو کې بهترین طالبان دي. لکه څوک د انګلیش طالبان دي، څوک د انګریزي طالبان دي، څوک د ریاضي طالبان دي، څوک د دنیا د یو ډیګري طالبان، څوک د بلې. ته د قرآن طالب یې، قرآن والا طالب. دا د ټولو طلباو نه اعلی او اوچت، ټولو استادانو کې بهتر استاد هغه دی چې کوم د قرآن عظیم ښودونکی دی، هغه خلکو ته قرآن بیانوي او قرآن ښیي. الله الله. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې ابو عبدالرحمن رحمه الله ډېر لوی محدث هغه وایي چې دا روایت ما د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې اورېدلی او ما د قرآن عظیم درس او تدریس شروع کړو. د حجاج بن یوسف تر زمانې مسجد نبوي کې ناست او خلکو ته قرآن ښیي. وذاک الذی اقعدني مقعدي هذا. دا حدیث دی چې زه دې حدیث دې ځای کې کېنولی یم. نن د الله په کور کې ناست یم او خلکو ته قرآن ښیم. د دې حدیث د وجې نه چې امام الانبیا وایي ټولو کې بهتر هغه دی چې چا قرآن زده کړو بل ته یې وښوده، چې دې بهترو خلکو کې راشه. دې حدیث دې ځای کې کېنولی. الله دې زموږ د استاد مینه او محبت د قرآن سره پیدا کړي. مسلمانانو حدیث کے راضی رسول اللہ فرمائی لا حسد الا فی اثنتین. اچا مرتبی تا دنیا کے مپسکے گئے، اچا دا مرتبی تا دا پسکے دو کے ثواب نشتا مگر دا دو خلق مرتبی دا سی دی چی اغیتا آغا پسکے دو بانی ثواب ملاوی گی. پسکے دو مطلب دا خدای کدا سی احسان دے پا مام کرو دا بڑی رخوا. یو رجل آتاه الله الحکمت فهو یقضی بها ویعلمها. آغا سڑے چه اللہ والا دا قرآن کوئی ورکڑے دا، اللہ والا علم ورکڑے دے. دے دا علم پرنا کے دا خلق پیسلی کئی او دا علم لگیا دے خلق تبیانی. دا دی مرتبی تا چی اپس کے گے نو تا تب دے پس کے دو ماجر و ثواب ملاوی چی اللہ سمرا خوان باو چی تا دا قرآن عظیم زمان پسینہ کے چولے وے. اللہ پاک استاد کتاب درس میں خلقو تکولے سمرا خوان بے کولے چی دا مان کیر ثواب ملاوی. دویم دانی سڑی مرتبی تو اپس نیگا چی اللہ رب عزت اگل مان و دولت ورکڑے دے خو بے ورلزروم ورکڑے دے. کماندارا خودشی نیتا خو بالکل گوٹے ورکڑی دی مالدار شوے پدی دے چی لگئی نا. دادا سے مالدار دے چی لگئی دا مال دا اللہ پدی دے لگئی. فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ. اللہ پاک اگا مسلط کڑے دا دے مال پا لگولو باندے پا حق زینو کے. اللہ پدی دے لگئی دا اللہ پلارہ کے لگئی، جماعت کے لگئی، مدرسہ کے لگئی. اللہ والا خلق باندے علماء طلباء نے کانو خلق باندے لگئی دا اللہ رضا دا پارا. دا غمر تبی تو اوپر سیگے چی اللہ کمال دی درش امان را کڑے وے. اللہ پاک ماہم دا دی سڑی پشان ستا پلار کے لگولے وے. با دی ارمان تا تا ثواب ملاوی گیا. دا غا خلق اللہ پاک دی زمان مینہ دا قرآن سر پیدا کی. کو بھی انشاءاللہ دا خیرنا چلا ارونو یاد ساتے قرآن عظیم دا آغا کلام دے دا اللہ تعالیٰ چی دا دے دا نزول سرا اللہ پاک طول اسمانی کتابونا منسوخ کرل. زتاست دیو خبر کوما اللہ اکبر.
کړل. یاد شو مسله هغه منسوخ شول. اوس مسله دا ده چې قرآن عظیم یو مسله بیان کړي. تورات کې بل شان مسلې نو د تورات خبره به نه منې، خبره به د کوم کتاب منې؟ وایه شاعر مړه یاره داسې واز خوند نه کوي. سړی تکړه شي. د اسمانیو کتابونو یو کتاب کې یو شانه خبرې، بل کتاب کې بل شانه خبرې، نو فیصله به دی چې وما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. هغه چې تاسو په کوم شي کې اختلاف راشي د هغې فیصله الله تعالی کوي، یعنې د الله کتاب دی والا کوي. قرآن چې څه وایي هغه ومنئ. نو زما مطلب دا دی چې دا هغه کتاب دی چې آسماني کتابونه د دې د وجې نه منسوخ شو، د هغې خبره که د دې خلاف وي هغه به پرېږدوئ. قرآن به داسې یادوئ، قرآن باندې به داسې عمل کوئ. که زمونږ د مزاج خلاف خبره وکړي، زمونږ د رسم او د رواج خلاف خبره وکړي، زمونږ د یو مولا د طریقې خلاف خبره وکړي، زمونږ د مشرانو د یو طریقې خلاف خبره وکړي، نو عمل په قرآن دا دی، ایمان په قرآن دا دی چې موږ به هغه خبره پرېږدو، موږ به د قرآن خبره راکړو. لکه هغه خبره چې ده نو هغه بې دلیله ده، او قرآن خبره دا دلیل والا ده، دا حقه خبره ده. توجه ده. قرآن عظیم داسې کلام دی، الف لام میم نه هارې تر والناسه پورې، په دې کې یو خبره ضعیفه نشته، یو خبره کمزورې نشته. ټول قرآن عظیم چې دی نو هغه متواتر دی. پوه نه شو په خبره باندې؟ کمزوري په خلکو کې شته، خو قرآن کې کمزوري نشته دی. قرآن عظیم کې چېرته دروغ خبره نشته، قرآن کې چېرته ضعیفه خبره نشته. الله الله. نو دا د قرآن خبره به منې، نورې خبرې به پرېږدې. که چېرته قرآن عظیم یو خبره وکړي او هغه زما ستا د مزاج خلاف وي، نو موږ به خپل خبره پرېږدو، د قرآن پسې به ځو. هله به انقلاب راځي، اوله به بدلون راځي. عمل په خیال باندې سړی وایي. بیا چې قرآن عظیم کې کوم اوامر دي، هغه اوامر په خپله زندګۍ کې راولو، کوم نواهي دي چې د هغې نه ځان بچ کړو. دا نه چې خالي وو، اورېدل خو جدا ثواب دی، خو غاړه په اورېدو نه خلاصېږي چې عمل هم تر څو کړی دی. ما بله ورځ یو ځای کې ملګرو ته ویل، توجه ده، موږ مسلمانان چې یو نو مونږه قرآن عظیم منو چې دا کلام الله دی، لیکن د قرآن نه منو. دا زموږ کمی ده. قرآن منو، درسونو کې به کښېنو، واورو، بیان به واورو، خو چې کومه خبره قرآن بیانوي نو بیا عملي طور سره هغې کې کمزوري یو. قرآن به داسې اورو چې د قرآن خبره به منو باندې دا چې عمل کې به راوړو. قرآن عظیم کی مثال په طور الله پاک فرمایي چې اے د ایمان والو، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. مؤمنانو ته وایي ښه، دا نه چې ته زه مؤمن یم بیا چې څه پیاده کوه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. اے د ایمان والو، اے مؤمنانو، وړاندې کېږئ د الله او د الله د رسول نه، یعنې د الله د کتاب خلاف خبره مه کوئ، د الله د نبي د سنت خلاف کار مه کوئ. لا تقدموا بین یدی الله. علماء لیکلي لا تقدموا فعلا وقولا. خپل فعل هم وړاندې کوئ، خپل قول هم وړاندې کوئ د الله د رسول د حکم نه. یاد دی؟ معنی دا ده چې قرآن یو څه وایي، تاسو بل څه کوئ، داسې مه کوئ. قرآن چې څه وایي نو هغه وکړئ، قرآن نه مخکې مه ځئ. مثال باندې ځان پوه کړه. قرآن زموږ ایمان دی،
څه شی دی شابه قرآن زمونږ ایمان دی موږ د دې قرآن متقیان یو قرآن چې څه وایي نو موږ به هغه منو قرآن چې موږ ته څه حکم کوي نو موږ به هغه کوو قرآن چې موږ د څه نه منې کوي نو موږ به د هغې نه منې کېږو داسې به نه کوو چې موږ امامان شو قرآن مقتدي شي اعوذ بالله داسې به نه کوو یاد دی زما خبره توجه کما طرف ته مولانا صاحب زمونږ استازو دی مسجد کې امام دی کله چې موږ پر خپل امام پسې نیت وتړو نو بیا مسله دا ده چې انما جعل الامام ليؤتم به امام د دې لپاره چې هغه پسې اقتدا وکړي شي هغه پسې نیت وتړلی شي د هغه تابعداري کېږي فإذا كبر فكبروا کله چې امام الله اکبر وایي نو د هغې نه وروستو تاسو الله اکبر ووایئ که یو مقتدي د امام نه مخکې شي مثال دی او د امام نه مخکې الله اکبر ووایي او بیا ټول لمونځ کې امام سره ښکته بره کېږي لمونځ یې وشو ولې چې د الله اکبر مخکې ویلی دی د امام پسې نیت نه دی تړلی د امام نه مخکې د نیت تړلی دی وإذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت کوي مقتدي به چې دی نو هغه ورپسې چپ ولاړي د الله نبي وایي کله چې دی قرأت کوي نو تاسو چپ شئ دا ادب دی ته به سبق نه وایې ته به امام پسې چپ ولاړې دغه وجه ده چې زموږ مذهب دا دی زموږ امام صاحب وایي چې مقتدي به په امام پسې سورت فاتحه نه وایي څه به نه کوي دا اختلافي مسله ده چې سورت فاتحه به امام پسې وایي که نه امام شافعي او امام بخاري د هغې مذهب دا دی چې په هر لمونځ کې به سورې فاتحه وایي لا صلاة الا بفاتحة الکتاب بغیر سورت فاتحه لمونځ نه کېږي نو وایي چې امام پسې ولاړې نو سورت فاتحه به وایي زمونږ د امام صاحب وایي چې ټیک ده بغیر سورت فاتحه لمونځ نه کېږي خو د هغې چا نه کېږي کم سړی چې ځان لمونځ کوي خامخا به سورې فاتحه وایي یا امام دی نو امام به خامخا سورت فاتحه وایي او کم سړی چې مقتدي دی نو دی به فاتحه نه وایي دی به خاموش ولاړي هغه بیا دې مسلې دي ولې چې د قرآن ادب دا دی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن لوستی شي نو غوږ ورته کېږدئ او چپ شئ د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي الله وایي که رحم غواړئ نو چپ ولاړئ غوږ به دې کېښودئ او امام احمد ابن حنبل قول الله اکبر علماء نقل کړی دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه مجموع فتاوا کې لیکلي دي تفسیر ابن کثیر لیکلي دي هغه وایي چې امام احمد ابن حنبل وایي چې اجماع د علماو په دې ده چې دا آیت د مانځه په باره کې نازل دی پوه شئ چې مونځ کې به خاموش ولاړ او که ته وایې چې ولې فاتحه چې پاتې ده من کان له امام فقراءة الامام له قراءه دا په مختلفو طرقو دا روایت نقل دی الله اکبر نبی علیہ السلام وایي د چا چې امام وي نو د امام قراءت د مقتدي دپاره قراءت دی ټیک شو مسله بل دا حدیث دی چې وإذا قرأ فانصتوا د مسلم شریف حدیث دی کله چې امام قراءت کوي نو تاسو چپ شئ تاسو قراءت مه کوئ ټیک شوه نو مسله دا ده چې امام پسې به فاتحه هم نه وایي بل صورت به هم نه وایي کله چې امام قراءت کوي نو ته به چپې وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين کله چې امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وایي د هغې نه وروستو بیا تاسو آمین ووایئ ټیک شو مسله نو ګوره امام مقتدا دی استا نه مخکې ته به د امام تابع خو که یو مقتدي داسې وکړي چې هغه د امام نه مخکې ښکته کېږي بره کېږي د امام نه مخکې روان دی مونځ کېږي ولې چې دا مقتدي نه دی ده د خپل امام تابعداري کړې نه ده نو قرآن زمونږ ستاسو امام دی مونږ تاسو د قرآن مقتدیان یو مونږ به د قرآن نه مخکې کېږو دا د قرآن منل دي او که مونږ په خپله خوښه عمل کوو قرآن
هسې د قرآن درس وکړو بیا روان شو خپل سمې دا پیدا نه کوي پوه نه شوې خبره باندې نبي علیه السلام فرمایي کوم مقتدي چې د هغه مزاج کې تلوار دی هغه د امام نه مخکې سر راوچتوي دی د عمل نه کوي پرېږدي د عمل ودرېږي ګنې دا خطره شته دی چې الله د ده د سر نه د خر سر جوړ کړي امام نه مخکې سر نه اوچتوي الله الله نو دا قرآن زمونږ ایمان موږ مقتدیان موږ به د قرآن نه مخکې نه ځو موږ به د قرآن خلاف نه کوو امام الانبیاء زمونږ ایمان موږ مقتدیان موږ به د نبي خلاف نه کوو لا تقدمو بین یدی الله ورسوله قرآن عظیم کې الله پاک فرمایي ما تاسو باندې دا شی حرام کړی دی الله الله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان الله پاک وی یقینا شراب چې دی جواری چې دا بوتان چې دی پاغي لالی چې دی او په غشو باندې تقسیم کول چې دی دا چې دی یا قسمت معلومول چې دی دا ګنده دا د شیطان عمل دی فجتنبوه ځان ته وساتئ موږ څه کوو موږ اوس دا حکمونه د قرآن منو د دغې محرماتو نه به ځان ساتو قرآن ویل دي چې دا مه کوئ کنه موږ یې نه قرآن عظیم کې الله وایي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مګر په هغې طریقه نږدې شئ چې هغه ښایسته طریقه ده د یتیم مال خوالور نه شئ په غلطه اراده او په غلط خیال ګورې خیال کوه چېرته د یتیم د مال خوالور نه شئ او موږ ورته کینو پرلته مو ورته والئ او وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم که نه او د یتیم په مال شروع وکړو خورې جی ولې چې دا فلاني خیرات کړی دی نو دا خو به زه ستا د جیب نه پیسې راوباسمه او بیا به یې خلکو باندې هغو باندې زما به ثواب شي زما دې خبرې ته سوچ وکړئ چې زه ستا نه پټې پیسې یا په زور باندې یا په دوکه پیسې والمه او بیا یې در باندې خورمه ثواب به زما کېږي ایو کس بل ته ویلې وایي ما باندې به چرګ خوري بلکل به در باندې به چرګ خورم تماکو رځې داسې غلی غلی لار راغی چرګان بار تماکو کې سر دې لرمه کې سوري ته ناستې داسې نو د بټۍ نه ځان سره سیخ واغېست او داسې غلی لاړ یو چرګ یې په دې سر و او زر یې لاړ سرمن مرمن یې ته لږه کړه او ګیټۍ کې وردننه کې سوري کړو راځه چې دننه باندې سور کړی چرګ وخورم هغه ډېر خوشحاله شو چې دا خو سړي غټه قرباني وکړه دواړه په دوه کسه چرګ خوري او کله کله ول اواز درکړي خوره ګورې بسکې به نه خپل خورې ښه بسکې به نه خپل خورې هغه دا مطلب وګڼې چې دا ستا خلک چې مېلمه ته دغه کوي دا ستا خپل خوراک دی کوه که نه په دې نه پوهېږي چې دا زما خپل چرګ یې راکړی چې کله یې ښه چرګ وخوړه ښځه ورته ماښام وایي یاره پلانکي خانه د وړو پلار نن خو هغه فلانې چرګ نشته دی چې د ګیدړ به والي که څه چل به شوي دی ولې داري ظالم چې ما باندې چرګ خوړلی جوړ دا دی هغې راوغوښت ورته ویله که د ظالم بچې تا چې ما باندې چرګ وخوړل دا چا و ستا وکړه وایي تا ما باندې ما چرګ خوړل وایي تا ته چې ووایي چې خفه کېږه ما خپل خورې خورئ نو خو دا ستا خپل وکړه ولې تا لپاره بل څه نه راوړه منګه د یتیمانانو مال په خلکو باندې او بدنام کو دا اشاعت ولا دا خیرات نه مانی ته خیرات وکړه چې موږ یې منو که نه یې منو دا بل تا څومره خیرات کړی ټول خلک هم نه مېلمانه کړي چې دا اجتماع وکړه وکړه که موږ نه منو خو موږ وایو چې لرې کړي دا موږ نه دا علما ته خو دا شي موږ دا وایو چې د یتیم مال د دې خوړل حرام صحیح ده خبره قرآن اورېدو له زموږ خبرې نشته د ځان الله وایي ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سورة النساء لسم آيات ان الذين
یاکلون اموال الیتاما ظلما الله پاک وی یقینا هغه خلک چې د یتیمانو مالونه خوري په ظلم باندې یعنې په غلطه طریقه باندې انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا اچي دی په خپلو خېټو کې اور لره وسیصلون سعیرا او زر دی چې دننه بشي دی اور ګرم ته یاد شو خدای ویلي دي په قرآن او تا نه تپوس کومه یتیم چاته ویلی دي چې د هغه پلار مړ شي یتیم پېژنئ که په انسانانو کې یتیم هغې چاته وایي چې پلار یې مړ شي او دی لا بالغ نه یې وړوکی دی څه شی دی یتیم دی او چې بالغ شو نو بیا یتیمه نه دی یعنې بیا خو دا ټول باباګان یتیمانان دي که نه دي پلاران یې مړه دي خو دې بابا ته موږ یتیم نه وایو ځکه نه وایو چې دی بالغ شوی دی اوس دې د یتیموالي نه خبره ختمه ده یتیم هغې ته وایي چې لا بالغه نه دی وړوکی دی کله چې انسان وفات شو د هغه واړه واړه بچي پاتې شول نو دا میراث د پلار نه لاړ بچو ته داماد د پلار نه لاړ بچو ته نو دا د وړو وړو بچو مال دی او دا لا تقسیم شوی نه دی یو مشرور دی یا تره دی یا تربور دی هغه راولېږي هغه د مړي د شریک مال نه خیرات کوي نو دا د یتیمانو حصې پکې خیرات کړ که نه د هغې هغه مال خیرات شو نو د یتیم حصه دې وخواړه او د علماو نه تپوس وکړئ د یتیم په مال کې زکات هم نه د یتیم په مال کې خیرات هم نه او لا ځان له غریب محتاج دی خرچې نه پکې کړه ګټلې نه شي ځان نو تا د دغه یتیم بچي مال وخوړه او د یتیم اجازت هم په شریعت کې چې وړوکی دی نو معتبر نه دی که هغه وایي چې ما د ده اجازه ده چې میخه واخله ولانې کړه دا اجازت نه دی معتبر نو موږ یو ته درشه دا مال تقسیم کړه د دې بچو حصه دې جدا کړه کوم چې بالغ دی هغه د خپل حصه والي او بیا د خپل حصه خیرات کړي بیا نه خیرات کړي خو بس خړې ګوړانده میان دی هغه شریک مال راوالي خیرات کړي نو ګوره قرآن وایي ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مګر په هغې طریقه چې هغه ښایسته طریقه ده ښایسته طریقه دا ده چې حفاظت یې وکړه تجارت پکې وکړه ګټه یې وکړه څه ځان له وارثه یتیم له ورکړه خورئ ترې مه په چل وکړه دا څوک دی قرآن کې الله وایي ولا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږئ معنی ته وایي د زنانو هم ځان وساتئ پردو ښځو ته مه ګورئ پردو ښځو سره خبرې مه کوئ الله اکبر ځکه دې نه زنا جوړېږي نو قرآن زده کړه قرآن ته کښېنه خو دا د قرآن حکمونه ومنه د دې نواهیو نه ځان وساته هسې نه چې خالي قرآن وایي خلاصه او بیا عمل نه قرآن عظیم کې الله وایي بنده خیال دی اول زما عبادت وکړه وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا ستا رب فیصله کړې ده چې عبادت باندې کوئ مګر سره د الله به کوئ مور او پلار سره به احسان کوئ مور او پلار سره احسان کوئ نو موږ ته قرآن ته کینو کور کې رانه پلار پریشانه دی کور کې رانه مور پریشانه ده دا ضرر دی خپلو خپلوانو سره احسان کوئ قرآن به داسې وایو چې کومه خبره دلته کېږي چې هغه موږ په خپل عمل کې راوړو د عمل په خیال وکړئ او ګوره دې سره قرآن زده کېږي هم ډېر ښه احادیث هم په دې طریقه ښه زده کېږي علما وایي چې قرآن یا حدیث دې واورې هغه ته بیا د نظري لېږي نو په دې چې عمل شروع کړي بیا لېږي د عمل په خیال بخاري شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے خلکو قرآن وایي مثل صاحب القرآن مثل كمثل صاحب الابل المعقله او كما قال د قرآن والا مثال داسې دی لکه یو سړی چې هغه اوښ تړلی دی خپې کله که دا سړی راځي او د خپل اوښ نګراني کوي محافظت کوي خو محفوظ به او که څه وخت یې پرېږدي نو پرانیستی شي نو لاړ به شي که یو سړی وي چې قرآن ماته یاد پاتې شي نو دی به قرآن ته
صورت یاد کړئ یو څو ورځې مو وایه نو بیا بدلایي دا قاریان چې دا روژه راشي ځان له رستړی یاد قرآن کې بیا یې شوی بیا یې یادوي دې ته چې د لږه شاته ته یې پورې ښه نو بهرحال الله دې زموږ او ستاسو مینه او محبت په قرآن سره پیدا کړي او اخري خبره درته کومه که د قرآن د خوند نه ځان خبروئ که نه نو د اشاعت توحید و سنت د علماء قرآن ووایي چې د قرآن د خوند نه خبر شي چې د قرآن عظیم د مقصد نه خبر شي نو قرآن اصل مقصد توحید او الحمدلله دقه د دې جماعت مشن دی چې توحید په دنیا کې عام شي د قرآن دی یو یو آیت نه فالقرآن كله فی توحید د هر آیت نه توحید ثابت کیږي او دا دی او دا نور یاران خو بس که د شرک رد راشي نو وایي دا بوټو دا چې کوم دی نو په د ګټې نه مې جوړ کړی و دا اولیاء کرام دا پکې نه راسي نو د قرآن په مقصد چې دی پوهېږي نو دا خبره دی الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د داسې خلقو سره مینه او محبت پیدا کړي او د قرآن والا ډېر لوی مقام دی بخاری شریف کی حدیث دی اخري حدیث درته یوه توجه وکړه قرآن قیمت او قدر وپېژنئ یو زنانه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ما خپل ځان ته وبخښه تا سره نکاح ما سره کړی ما ته خپل ځان ده حدیث کې راځي نبی علیه السلام ته بره وکتل بیا یې ښکته ورته وکتل بیا ښکته وکتل سره دې ونه بیا هغه زنانه وایي چې یا رسول الله ما خپل ځان ته وبخښه نبی علیه السلام بیا ورته داسې وکتل بیا ښکته وکتل بیا یې یا رسول الله ما خپل ځان ته وبخښه نبی علیه السلام جواب ورکړ ځکه ضرورت نه یو صحابي ورته وایي چې یا رسول الله که ستا ضرورت ورته نه وي نو مال یې په نکاح باندې راکړه یو بس خپل اختیار تعالی درکړی ما ته راواده کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ورشه سمه راوړه تعالی په نکاح درکړه دی وایي یا رسول الله ما سره هېڅ شی نشته دا یو لک مې دی دا یو لک مې دی که دا اخلي نبی علیه السلام ورته وایي چې دا لک وله ورکړو که نه نو دا به څه کوو که چېرته دا لک ته استعمالوې نو دې سره به بیا څه نه او که دا یې استعمالوې نو بیا به ته څه شی کوې او که نه وي کو نو نه به ستا کار کوي نه به د دې کار کوي په دې کار نه کېږي ورشه څه وګوره وایي یا رسول الله هېڅ شی به راسره نشته وایي التمس ولو خاتما من حدید ورشه ما څه کوشش وکړه وګوره که د اوسپنې یو ګوتی نو هغه هم را مهر کړی دی وایي یا رسول الله هېڅ شی راسره نشته نبی علیه السلام ورته وایي قرآن درته یاد دی اوس د قرآن والا مقام قرآن درته یاد دی که نه دی وایي یا رسول الله دا پلانې صورت راته یاد دی پلانې صورت راته یاد دی پلانې وایي په یاد لوستی شي وایي نبی علیہ السلام ورته وایي قد ملکتکها بما معک من القرآن زما ځای کوه دا ښځه ما تاله په نکاح باندې درکړله په دې وجه باندې چې تا سره قرآن دی قد ملکتکها بما معک من القرآن په قرآن برکت باندې مې دا درکړه تا سره قرآن دی خیر د مهر به بیا ورکړې خو تاله مې دا د مهر نه دا به شاید مهر مؤجل شو زموږ مذهب دا دی چې قرآن په مهر کې نه ورکولی کېږي د قرآن تعلیم نو مهر مؤجل بیا به وله ورکوي خو د قرآن په وجه مې درکړه امام بخاري په فضائل القرآن کې دا روایت راوړي چې دا د قرآن یو فضیلت دی قرآن والا دا ډېر اعلی خلک دی بخاري کې حدیث راځي په احد کې صحابه شهیدان شو ډېر صحابه یو صحابي له قبر کېناستل ګران نبی علیه السلام یې دوه کسان په یو قبر کې دفن کوئ که نه ځکه چې ګرانه وه چې کله به قبر تیار شو یا رسول الله قبر تیار شوی نبی علیه السلام به صحابو ته ویل وګورئ چې چا ته ډېر قرآن یاد دی نو چې اشاره به وشوه دلته یاد دی قدمه فی لحد په شهادت نه بعد په مرګ نه بعد بیا هغه په لحد کې قبلې بله واچوه قرآن والا ډېر اوچت مقام دی دا نه وایي چې کوم سړي باندې زخمونه ډېر دي کوم سړی چې کوم دی هغه مطلب قرباني ډېره ورکړې ده مال یې ډېر لګولی یا د عمر په لحاظ مشر دی هغه قبلې ته واچوئ نه قرآن والا به قبلې ته مخکې واچوئ قرآن والا ډېر لوی مقام دی ورونو کوشش وکړئ انشاءالله چې د قرآن عظیم سره به د زړه نه مینه کوو به انشاءالله
ضرورت نه لري. الحمدلله تاسو د دې د فضیلت نه خبر یې، ستاسو جذبې ته سلام چې لا هفته نه کېږي ختم شوی دی او بیا تاسو کې نن دومره جذبه ده چې بیا د قرآن عظیم په درس کې ځان شریکول غواړئ شروع کوئ، لکه دمه هم پکې تاسو ونه کړه که نه، نو دا ستاسو د مینې یو دلیل دی. نو زه وایم چې مولانا صاحب دومره عظیمه قرباني ورکوي سره د دې چې د علماو دپاره د ماسخوتن دا ټیم ډېر قیمتي. موږ عوام روزګار شو که نه، نو موږ دپاره د ماسخوتن ټیم د فراغت وخت خو که د علماو نه تپوس وکړې نو د ورځې سره غم خادي او منډه ترړه وي، خو ماسخوتن به بیا د سره خبرې نه کوي، دی بیا ځان له مطالعه کوي د سباني سبق دپاره. دی بیا کوشش کوي چې زه ماسخوتن هېڅ چاته دا نه دی او ډایرکټ مې ځان ورسولی چې خپل کتابونه مې وکتې. دا درس د علماو په کتابونو په مطالعه کې پوره رکاوټ پیدا کوي، خو چونکې کار د علماو دا دی هغه وایي خیر دی که لږه مطالعه کم وشي خو چې خلکو ته خیر ورسېږي. نو ورونو چې هغه دومره قرباني ورکوي، ګوره د زده کولو نه ویل ګران دي که نه. ما ته صرف ساده قرآن راوړو، دې دپاره به یو عالم څومره تفسیرونه ګوري، څومره به مطالعه کوي، څومره به خیال کوي که نه، او د هغې چې زموږ په نیمه ګنټه لګي نو د هغې په یوه ګنټه دوه ګنټې لګي، یا به ځان له مخکې ګوري نو هغه ګران کار نه ادا کوي. نو چې هغه دومره قرباني ورکوي نو چې موږ او تاسو د هغې نه مخکې دې قربانۍ ته تیار یو. داسې نه چې مدعي سست او ګواه چست هغه کار ونه شي چې مولانا صاحب په زړه کې جذبه ده او زموږ په زړه کې جذبه نه وي. موږ به مولانا صاحب را جذبه کوو. ها ګوره دا شوق چې دی که دا د عالم په محنت کې شوق عوام راولي، چې عوامو کې جذبه او طلباو کې جذبه نو د استاد په زړه کې شوق وي، نو ښایسته سبق ورته وایي، او چې هغه سبق وایي او خلک ورته نه کښېني او خلکو باندې ګوژي نو هغه ویره چې دی نه اوري نو زه خو لیونی یم، زه مې بس کار وکړه. نو انشاءالله کوشش به کوو چې دا درس په یو ښه انداز باندې شروع شي او تکمیله پورې انشاءالله موږ په دې کې شریک شو. که یو ځل تکمیل نه شي تر مرګه به انشاءالله دا خپله اراده کوو چې دا به زموږ کار وي. الله رب العزت دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا الله دې مرغو د مولانا صاحب چې کوم اراده کړې ده چې ستا د کتاب درس شروع کوي د سبا نه انشاءالله شروع کېږي، الله د دې د ارادې نه ته وجود ورکړي او الله رب العزت مولانا صاحب په صحت کې په علم عمر کې خیر او برکت واچوي چې ښه انداز سره ستا د کتاب درس وکړي. او یا الله څومره ملګري چې دې سره شریکېږي هغې ټولو له د ښایسته شرکت توفیق ورنصیب کړي سره د زده کړې او د عمل نه. یا الله د نن پروګرام ته چې څومره مسلمانان حاضر شوي دي د ټولو قدرونه د ایمان په تله کې واچوي. الله رب العزت د ټولو نه رضا شي. څومره چې مسلمانان مریضان دي الله ټولو مریضانو ته صحت کامله عاجله ورکړه. قرضداران الله د قرض نه خلاص کړه. څوک چې بېکسبه او بېروزګار یې الله رزق حلال کسب حلال ورته ورکړه. د چا اولاد نه یې الله نیک عمله صالح اولاد ورکړه. د چا اولاد یې الله نیک عمله صالح ورته لوی کړه. الله رب العزت کوم علما کوم طلبا دین او دارنګې کوم عوام چې ستا د دین په خدمت کې لګیا دي الله که په هر شعبه کې دي د هغې په هغې محنت او خدمت کې خیر او برکت واچوه. الله ته د هغې نه راضي شه، د هغې دا ستړې کوششونه قبول کړه. دا نن چې کومه د دې اجتماع باعث و چې زما بیان ته هېڅ ضرورت نه و، خو بس دلته شروع شوی و، خو دا د دې ملګرو یوه مینه وه. دا اجتماع دا پروګرام چې کوم ملګرو جوړ کړی دی، چا په دې کې څومره تعاون او منډه او ترړه او کوشش کړی دی، خدمت کړی دی، الله دې هغې ټولو لا اجر او عوض ورکړي. چا چې پکې څومره مالي او جاني قربانۍ ورکړي دی الله دې هغې ټولو بدلې ورکړي. او الله رب العزت دا اجتماع او دا درس د قرآن زموږ د ټولو د خیر او د هدایت د سبب او ذریعه وګرځي. کومه کامرین او علما زموږ چې د دې جهان نه رخصت شوي دي، شیخ القرآن رحمت الله علیه د هغې شاګردان او د هغې یو بایناز شاګرد چې ستاسو په دې جومات کې 50 کاله امامت کړی حضرت مولانا میرزاګل صاحب رحمت الله علیه، الله رب العزت دې د دې درس هم او د هغې تېر درس هم پوره اجر او ثواب هغې ته ورسوي. دا د الله د هغې په صدقات جاریې قبولې کړي او الله دې د هغې هر جهان ښایسته کړي او الله دې سره د رحم معامله وکړي.
د هغې نه بعد د الله موږ او تاسو د ژوندو مسلمانانو ته د هغې د بچو ته او د ټولو مقتدیانو ته په خپل دین صحیح صبر او استقامت را نصیب کړي او الله تر مرګه زموږ د خپل دین او د خپل کتاب خدمت والي. دا جومات چې چا د دې ځمکه وقف کړې ده او چا دا آباد کړی دی دومره مزیدار عمارت سره او څوک چې په دین ثبات لري الله دې دا له ټولو لپاره صدقې جاریه وګرځوي او الله دې دا په خپل